دا کوم خلکو ته پیغام دی کوم چې حکومت وکړو او لاره بال ملک کې ناسته هغو ته که یعنې نګران حکومت ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دلته د 1200 جماعتونو اتحاد او د پی ټی آی په سربراهي کې او بیا د 14 جماعتونو اتحاد او د مولانا فضل الرحمن صاحب د شهباز شریف او د زرداری په قیادت کې نو د 15 جماعتونو مشترکه حکومت وکړو 15 کاله او د هغې نتیجه ګرانی، بېروزګاري، بدامني او د ملک او د قوم او د پاکستان د تباهۍ په صورت کې راووته. اوس دا ټول خلک مایوسۍ طرف ته روان دي. ټینشن دی، ډپریشن دی، فرسټریشن دی، خلک خودکشیانې کوي، د وطن نه تښتي. دا نوی نسل ما دې لپاره را جمع کړی دی چې نه د تېښتې ضرورت شته، نه د ځان وژنې ضرورت شته، د ظلم په مقابله کې د ودرېدو ضرورت دی. نو دا د یو اسلامي انقلاب د یو حقیقي تبدیلۍ او د یو کلین او گرین پاکستان د پاره ایکسرسایز دی چې موږ شروع کړو. څنګه چې تاسو وکتل نگران حکومت کار دی الیکشن کراول، صاف شفاف الیکشن کراول او ملک کې چې څومره مهنګایي ده هغې باوجود پرون هغه چې کوم بیان ورکړی دی هغه وایي چې دا خلک هسې ناپ تول کوي، بجلي ګران نه ده او خلکو ته دا خبرې وکړي چې تاسو شور مه کوئ. ولې چې نگران وزیراعظم کار الیکشن دی داسې خبرې هغه سره مناسب دي؟ وزیر اعظم چې پرون ویلي دي چې دومره ګراني نشته، یا د هغه بېخبري ده یا هغه ځان د IMF د مفاداتو نگران ګڼي، د پاکستان نگران نه ګڼي. خبره یې کړې ده ډېر افسوسناکه او د هغه دا موقف خلکو مسترد کړی دی. سبا به په ټول پاکستان کې د کراچۍ نه واله چتراله پورې د دې ګرانۍ او د بجلۍ په بلونو کې د اضافې خلاف زبردست هلټالي او په خپله وزیر اعظم ته به دا خبره ورمعلومه شي چې دا خلک څه غواړي. دا په ګرانۍ کې سوځي، دا په بدامنۍ کې سوځي، دا په بېروزګارۍ کې سوځي. دې وجې نه موږ دا تحریک شروع کړ.